نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين محترم و عزتمندو خدای پاک جل جلاله په مونږ او تاسو باندې لوی احسان او د ټولو نه عظیم او لوی احسان دا کړی دی چې مونږ او تاسو خدای پاک جل جلاله د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په امت کې راوستلی یو. حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک هغه بهترین امتیان مونږ او تاسو ګرځولی وو. محترم عزتمندو حضور علیه السلام مبارک دنیا ته آمد شوه دی، دنیا ته هغه مبارک تشریف راوړی دی. څنګه ټیم کې تشریف راوړی دی؟ په کوم وخت کې حضور علیه السلام مبارک دنیا ته راغلی دی؟ هغه وخت کم و چې حضور علیه السلام مبارک دنیا ته تشریف راوړلو. محترم عزتمندو هغه وخت د سبعي وخت د پیر ورځ وه، 12 ربیع الاول. 12 ربیع الاول په ورځ باندې هغه ورځ د پیر وه او د سبعي په ټیم کې حضور علیه السلام مبارک دنیا ته تشریف راوړلو. او کم ټیم داسې ټیم چې تیاره په ختمېدو وه، تیاره ختمېدو واله وه، رڼا راتلونکې وه، یعنی ورځ شروع کېدونکې وه، شپه ختمېدونکې وه. شپه ختمېدو والا طرف ته روانه وه، یعنی اخیری مرحلو کې شپه وه، ورځ شروع کېدو والا وه، ورځ د رڼا راتلونکې وه. په داسې ټیم کې حضور علیه السلام مبارک دنیا ته تشریف راوړی دی. محترم عزتمندو حضور علیه السلام مبارک په داسې ساعت کې دنیا ته تشریف راوړلو وجه څه ده؟ علماء کرام د دې یو وجه بیانوي. وجه دا بیانوي چې حضور علیه السلام مبارک په داسې ټیم کې تشریف ځکه دنیا ته راوړلو چې کومه دا شپه په تیارو باندې دا شپه چې کومه ده دا ختمېدلو، یعنی دا تیاره د شپې ختمېدلو او رڼا ته راتګ د حضور علیه السلام د دې وجه دا ده. شپه ختمه شوله. نو شپه څنګه ختمه شوله؟ په داسې طریقې سره چې حضور علیه السلام مبارک دنیا ته تشریف راوړلو نو شپه ختمه شوه، رڼا راغله، یعنی دا شپه دا تیاره دا ختمه شوله. د کفر رڼا دې سره ختمه شوله. کفر چې څومره شرک کفر هغه چا خپل خور مور نه پیژندله، چا خپل ترور نه پیژنده، چا خپل ورور پلار نه پیژندلو، داسې دغسې تورې تیارې وي، د جهل تیارې وي. الله جل جلاله هغه شپې سره سره هغه تیارې ختمې کړلې، هغه د جهل تیارې لاړلې. ورځ د شروع کېدو واله وه، رڼا د راتلو واله وه. حضور علیه السلام مبارک په دغه ټیم کې تشریف راوړلو نو شپه ختمېدو واله شوه، د جهل تیارې ختمې شولې. ورځ راتلونکې وه، رڼا د راتلو والا، د دوانو جهانو سردار دنیا ته تشریف راوړلو. هغه ټوله دنیا چې کوم دی روښانه شوله، هغه د شرک هغه چرچې ختمې شولې، د کفر چرچې ختمې شولې او د حضور علیه السلام مبارک پر راتګ سره الله جل جلاله وحدانیت خلکو وپېژندلو. نو دغه یو مختصر شانته ویډیو مې تاسو سره جوړه کړله او تاسو چې کوم ملګري هم دا ویډیو وګوري چاته خوښه شوله کوشش وکړئ نور ملګرو ته ورسوئ چې د خلکو ته پته ولګي چې حضور علیه السلام مبارک په کم ټیم کې تشریف راوړی دی.